پاکستانی قوم لا یو ځل بیا په سترګو کې خاورې واړولی شوې. د پاکستان په تاریخ کې پیله ځل یو جرنل ته په سیاست مداخلت کې سزا میلاو شوه چې دا په سیاست کې مداخلت کو او با مشقت سزا، مطلب چې دی په جیل کې دننه کار کوي. یو بهر څه کار نه دی کړی، نو دنده به دوی کار وکړي. او دی په کم جیل کې دی او په کم جیل کې نه دی، په کم ځای کې دی او په کم ځای کې نه دی، او بس قوم له بیا سترګې تورې کړې د خیره سره. او که د په سیاست کې مداخلت کړی نو دا خو واحد یو سړی نه و چې د ټول سیاست یا د عمران خان حکومت راوستی یا یې رغړولی یا یې د نواز شریف حکومت ورتاو کړی. د سره نور هم کسانو هغو چرته دي او بیا یې قوم له سترګې تورې کړې او هسې په پرچۍ کې نوم ورکړو چې ده ته سزا میلاو شو. سزا مزا نشي، دا په کم ځای کې دی. عمران خان ته سزا میلاو شوې هغه په اډیاله جیل کې دی. دی په کم جیل کې دی، په کمه تاڼه کې دی، په کم کورټ کې دی، په کم ځای کې د کیسونه وچلېده. او بس قوم له سترګې تورۍ په دې ملک کې طاقتور ته سزا میلاوېده. داسې دي انصاف غوښته، داسې دي لکه هغې له د نوح علیه السلام عمر پکار دی چې دومره عمر دی، د قارون په شانتې دولت ورله پکار دی او د فرعون په شانتې طاقت ورله پکار دی. په دې ملک کې چې کوم دی فرعونیانو ته سزا نه میلاوېږي، هسې قوم له سترګې تورئ او قوم له په سترګو کې خاورې اچوي. خاورې دغه شانتې قوم له بیا په سترګو کې خاورې واچولې.